अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږه د 9 کلاس کیمستري سٹارټ اخسته ده او دا مونږه سٹارټ کړی دی د چپټر نمبر فرست نه چې هغه د موږ څخه فندامنټل اف کیمستري په فندامنټل اف کیمستري کې الریډي مونږه ډیفرنٹ ټاپک ډیسکس کړی دي چې هغه تاسو په پریویس ویډیوز کې کتئ شئ او نن به مونږه یو نوې ټاپک ډیسکس کوو چې هغه د موږ څخه اټامیک ماس یونټ اوس که چېرې تاسو دې ټایټل باندې غور وکئ نو تاسو څه څه د درې ورډز مجموعه ده اټامیک ماس اینڈ یونټ نو ته دې ټایټل نه هم تاسو ته په ذهن ته راشي چې دا ټاپک څه باره کې دی دا باره کې دی د ماس او د کوم یو ماس د یو اټم ماس نو اوس که چېرې مونږه د دې اټامیک ماس یونټ ډیفینیشن طرف ته لاړ شو نو د دې ډیفینیشن تاسو څخه څه جوړیږي چې اټامیک ماس یونټ it is the mass دا تاسو څه دی یو ماس دی د کوم یو ماس د یو اټم ماس که چېرې ته د یو اټم ماس په 112 باندې سو کې ډیوایډ کې یا ته د یو اټم دولسمه حصہ واخلې د هغې د ماس نو تاسو که به د هغې نه څه یونټ راشي اټامیک ماس یونټ به راشي نو it is the mass of the 1/12 of the mass of an atom which is carbon 12 موږ څه کوو یو داشان اټم دی چې هغه دی کاربن 12 په پریویس لیکچر کې مونږه الریډي ډیسکس کړو چې موږ څخه د کاربن ډیفرنٹ آیسوټوپس دي چې په هغه کې کاربن 12 abundantly naturally occurring آیسوټوپ دی یعنی دا په نیچر کې زیاتر موجود دی کم یو زیاتر موجود دی کاربن 12 موجود دی نو اوس که دغه کاربن 12 مونږه دولسمه حصہ واخلو د کم یو دولسمه حصہ واخلو د کاربن 12 که چېرې مونږه دولسمه حصہ واخلو او ته دغه په ریزلټ کې چې کم تاسو کم ماس راځي نو هغه ماس ته څه وایي اټامیک ماس یونټ یا موږ دا شان هم ډیفاین کولی شو چې it is the quantity دا تاسو څه دی it is the quantity the quantity of 1/12 of carbon 12 atom دا موږ څخه یو کوانټیټي ده کومه کوانټیټي ده که چېرې موږ د کاربن 12 دولسمه حصہ واخلو نو دغه په ریزلټ کې چې موږ څخه کم کوانټیټي راځي هغه کوانټیټي ته څه وایي اټامیک ماس یونټ وایي اوس دغه اټامیک ماس یونټ چې کم دی د دې ریپرزنټیشن څنګه دی یا دا موږ ریپرزنټ کوو د څه نه د دې سمبل څه دی هغه د اټامیک نه چې کم فرست ټرم دی هغه واخله دغه شان د ماس نه چې کوم فرست ټرم دی هغه واخله او دغه شان د یونټ نه چې کوم فرست ټرم دی هغه واخله نو اټامیک فرست ټرم څه دی a دغه شان د ماس فرست ټرم څه دی تاسو ته m او د یونټ تاسو څه دی u ته دې د درې واړه سیزونه ته کمباین کړه تاسو کوم ته دې سره شي amu نو د اټامیک ماس یونټ چې کوم دی دا موږ د سره ریپرزینټ کوو د amu نه ریپرزینټ کوو یا ته دې ابریویشن تاسو څه دی amu بس ځایونه کې چې کوم دی د AMU په ځای یو بل ټرم یا یو بل ابریویشن یوز کړی دی چې هغه دی DA which means ډالټن دا DA چې کوم دی د ډالټن په وجه باندې دی ته سمبل ورکړی دی یا ابریویشن ورکړی دی چې هغه دی موږ څخه ډالټن اوس ډیفرنٹ ټرمز دی موږ څخه ته دغه ډیفرنٹ ټرمز چې کوم دی یو بل سره ریلیشن څه دی فار ایگزامپل که چېرې مونږه د ډیفرنٹ ټرمز ریلیشنشپ وګورو نو د دې ډیفرنٹ ټرمز ریلیشنشپ تاسو کا داسې قسمه جوړیږي اوس مونږه ریلیشنشپ بټوین AMU اینڈ ګرام چې د ګرام او د AMU ترمنځ موږ څخه څه ریلیشن دی نو دا به مونږه ډیسکس کوو 1 mole of
एटम 1 मोल ऑफ एटम कम यो एटम कार्बन एटम په یو مول کاربن اټم کې تاسو څومره ګرامز دي 12 ګرامز د دې 12 ګرام نم تاسو ته اندازه شوی چې موږ د څه باره کې خبره کوو د C12 باره کې خبره کوو د کاربن 12 آیسوټوپ باره کې خبره کوو ښه نو 1 مول اف اني اټم تاسو کا 1 مول که د هر یو اټم وي نغه د څه برابر دی هغه برابر دی د ایوګاډرو نمبر چې هغه ریپرزینټ کوي د ان ان یو مول د څه ایکوال دی ایوګاډرو نمبر ایکوال دی نو په یو مول اف کاربن اټم کې بتا سکه څومره نمبر اف کاربن اټمز وي په دې کې تاسو سکه شو 6.023 into 10 raised to power 23 دا تاسو څه شو کاربن اټم په یو مول کې تاسو څومره اټم شو ایوګاډرو نمبر اف اټمز Avogadro number value sada 6.023 into 10 raised to power 23 carbon atoms. د دې ماس پتا څنګه څومره جوړیږي د دې ماس په هم تاسو څخه 12 ګرام جوړیږي اوس کچري مونږه د یو ماس د یو اټم خبره کوو څنګه چې مونږه ووی چې اټامیک ماس یونټ د سنگل اټم چې کوم ماس تاسو څخه راځي هغه ته سوې اټامیک ماس یونټ یا ام یو نو دلته موږ څخه څومره atoms دي د کاربن دلته موږ څخه atoms دي د کاربن ایوګاډرو نمبر دا ډیر زیات غټه کوانټیټي ده دا به موږ سنگل کاربن اټم ته کنورټ کوو څنګه به سنگل کاربن اټم ته کنورټ کوو کچېرې موږ دا ویلیو ډیوایډ کو په ایوګاډرو نمبر باندې دا موږ څخه کنورټ شي 1 کاربن اټم ته نو ډیوایډ کوي په ایوګاډرو نمبر باندې چې کله دا موږ په ایوګاډرو نمبر باندې ډیوایډ کو موږ څخه به صدا څه قسمه راځي دا تاسو په نیکسټ سټپ کې وکړئ خو دې کې چې کوم دی نو دلته به زه تم په نیکسټ سټپ کې وکم ډیوایډ بوث ساید وذ ایوګاډرو نمبر نو 6.023 into 10 raised to power 23 divided by 6.023 into 10 raised to power 23 कार्बन एटम په कार्बन एटम ولیکو او 12 divided by 6.023 into 10 raised to power 23 ګرام په ګرام باندې ولیکو نو دا چې کوم دی تاسو څخه سیم کوانټیټي دا نه به یو بل سره کینسل اوټ شي نو چې کله سیم کوانټیټي یو بل سره کینسل اوټ شي نو هغه نه تاسو څخه راځي 1 کاربن اټم په کاربن اټم باندې ولیکئ نو 1 کاربن اټم از اکوال ټو 12 divided by 6.023 into 10 raised to power 22 ګرام یو کاربن اټم تاسو څخه څومره برابر دی یو کاربن اټم تاسو څخه برابر دی ته دومره ویلیو ښه نو اوس چې کله تاسو کیلکولیټر راواخلئ او دا ډیوایډ کړئ نو چې کله دا ډیوایډ کړئ تاسو ته به دې ویلیو راشي 1.99 into 10 raised to power minus 23 سمپل دا داشن ډیوایډ کړئ چې دا 12 چې کم دی په دې 6.023 باندې ډیوایډ کړئ او دا 10 raised to power 23 چې کله ډینامینیټر نه نیومریټر ته لاړ شي د دې چې کم 23 والا کم ساين دی نه هغه بس شي اپوزیټ شي دلته پلس دی دې بس ته کنورټ شي ماینس ته کنورټ شي دلته تاسو کسر आले -23 رااله دا 12 چې کله په دې 6.023 باندې ډیوایډ کین تاسو به د دې ویلیو راشي 1.99 into 10 raised to power -23 دلته دې چې کم یونټ هغه کم یو ګرام دلته ګرام ولیکئ 1 कार्बन एटम तक څومره मास رااله 1 कार्बन एटम तक मास رااله 1.99 into 10 raised to power -23 ګرام د یو कार्बन एटम मास څومره دی دومره ها نو اوس چې کم دی موږ څخه دا خو چې کم دی نو د یو कार्बन एटम मास شو نو اوس کچري مونږه ته دی د بیا خلی کو چې کم لیکلو 1 कार्बन تاسو چې کم ویټ یا 1 कार्बन تاسو کم ماس هو هغه څومره وو 1.99 into 10 raised to power -23 ګرام څنګه چې موږ ته پته ده چې کله موږ د कार्बन 12 خبره کوو څه خبره کوو د कार्बन 12 خبره کوو نو د कार्बन 12 تاسو څخه ماس په ام یو کې څومره دی تاسو څخه د कार्बन 12 ماس په ام یو کې دی 12
AMU دا تاسو څه څومره دی 12 AMU is equal to 1.99 into 10 raised to power minus 23 gram. نو اوس چې کوم دی دا 12 AMU به مونږه ډیوایډ کو په 12 باندې ځکه چې مونږه ریلیشن چې کله فایند آوټ کو مونږه چې کوم ریلیشن ویلو چې ریلیشن بټوین 1 AMU and gram دلته خو چې کوم دی مونږ څه څه دی 12 AMU دی کنه نو مونږ به چې کوم دی نو 1 AMU ریلیشن ګرام سره فایند آوټ کوو نو دې په وجه باندې به چې کوم دی نو مونږ د دواړه سایډونه څه وکړو ډیوایډ بای 12 نو 12 AMU divided by 12 is equal to 1.99 into 10 raised to power minus 23 gram divided by 12 دواړه سایډونه 12 باندې ډیوایډ کا څنګه چې په پریویس کې مونږ ویلو چې سیم کوانټیټي کله ډیوایډ کې which is equal to 1 so 1 AMU is equal to دا چې کوم دی یو بل کیلکولیټر راواخلئ او دا په دې باندې ډیوایډ کړئ تاسو کوته دی ویلیو راشي 0.167 into 10 raised to power minus 23 gram or 1 AMU is equal to the point چې کوم دی دې طرف ته شفت کړئ چې کله دې طرف ته شفت کړئ چې کله تاسو کا پوینټ رائټ سایډ ته شفت کیږي نو اټ مینز چې دې سره ته -1 اډ کې په پاور کې دې په تاسو کې راشي ته دې په تاسو کې راشي دې به تاسو کراشي 1.67 into 10 raised to power minus 24 gram نو 1 AMU تاسو کا د څه ایکوال شو 1 AMU تاسو کا ایکوال شو د دمرا کوانټیټي ها لیټ سپوز په پیپر کې رااله چې find out 1 AMU is equal to dash kg یعنی find the relationship between AMU and kilogram تاسو بیا دا ریلیشن څنګه فایند آوټ کوئ څنګه چې تاسو ته پته ده چې 1 kg is equal to 10 raised to power 3 gram خو دلته چې کوم دی موږ څخه ګرام دی او دلته به چې کوم دی موږ اوس کیلوګرام فایند آوټ کوو نو دلته چې کوم تاسو څخه ګرام دی هغه 1 دی نو ته دې چې کوم 10 raised to power 3 دی هغه دی بل سایډ ته شفت کوي څنګه چې تاسو دا 10 raised to power plus 3 بل سایډ ته شفت کوئ دا به څه ته کنورټ شي -3 ته به کنورټ شي نو یو ګرام تاسو څخه ایکوال دی 10 raised to power -3 kg یو kg تاسو څخه برابر دی د 10 raised to power 3 ګرام او 1 ګرام تاسو څخه برابر دی 10 raised to power -3 کیلوګرام نو اوس چې کوم دی ته دې دا 1 ګرام دا چې کوم ویلیو ده چې هغه د موږ څخه 10 raised to power 3 کیلوګرام دا به ته دې ویلیو په ځای باندې پټ کړئ چې کله دا ته دې ویلیو په ځای پټ کړئ تاسو خبر راشي 1.67 into 10 raised to power -24 into 10 raised to power -3 kg ورته وګورئ چې کوم دا یونټو هغه ما څه وکړل ډایرکټلی هغه ځای کې پټ کو نو په ملټیپلیکیشن کې چې کم پاور ساين وي هغه څه کیږي اډ اپ کیږي نو چې کله دا اډ اپ شي تاسو څخه هغه به ترې څه ویل راشي 1.67 into 10 raised to power -27 kg دا تاسو څخه د kg ایکوال شو صحیح شو دا تاسو څخه څه ایکوال شو دا تاسو څخه د kg ایکوال شو دا په دې طریقې سره به چې کوم دی تاسو دا فایند آوټ کوئ اوس چې کوم دی موږ څخه ډیفرنٹ ایگزامپلز دي element دلته یو ټیبل به جوړ کو چې element دلته ته دې چې کوم ریلیټیو اټامک ماس دی ریلیټیو اټامک ماس ها په دې چې کوم element ته فرست موږ څخه پیریډ ټیبل تاسو راوچت کړئ لمنه په پیریډ ټیبل کې به تاسو څخه چې کوم element ته هغه هایدروجن دی چې هایدروجن سمبل دی تاسو څخه H اوس ته دې چې کوم ریلیټیو اټامک ماس ته هغه دی 1.0079 which is nearly equivalent to 1.008 AMU atomic mass unit
د دې اټامیک ماس یعنی د سنگل هایدروجن اټم چې کوم تاسو کوم ماس ته هغه څومره دی 1.008 AMU. دغه شان چې کوم یو بل نون الیمنٹ دی چې هغه تاسو ډیر زیات په اوري هغه دی اکسیجن. نو څنګه چې موږ د اکسیجن خبره وکړو نو د اکسیجن چې کوم تاسو څخه ماس ته ریلیټیو اټامیک ماس ته هغه دی 15.8994 which is equal to 16 AMU atomic mass unit. یعنی د سنگل اکسیجن اټم چې کوم تاسو څخه ماس ته هغه دی 16 AMU. دغه شان کچری مونږه د یو بل الیمنٹ خبره وکړو چې هغه سوډیم دی. نو اوس کچری مونږه د سوډیم خبره وکړو د دې ماس تاسو څخه جوړیږي 22.9897. د دې چې کوم موستلی اکویوالنت ماس تاسو څخه جوړیږي هغه څه دی 23 AMU. یعنی سنگل سوډیم اټم چې کوم دی د هغه ماس تاسو څخه دی 23 AMU. دغه شان یو بل الیمنٹ چې کوم دی هغه موږ څخه دی میګنیشیم. نو څنګه چې موږ د میګنیشیم خبره وکړو نو میګنیشیم چې کوم ماس تاسو څخه هغه دی 24.3050 which is nearly equal to 24 and it is the mass of single unit. دا میګنیشیم چې کوم تاسو څخه سنگل اټم وي د هغه ماس تاسو څخه جوړیږي 24. نو 24 سره چې کوم تاسو د سنگل یونټ ولیکئ هغه دی AMU. څنګه چې موږ وې دا تاسو څخه DA یا DA یا DA یا DA دا سره هم تاسو لیکلی شي. دا ټول خو چې کوم موږ څخه ډیسکس کو اوس دا موږ څخه څه باره کې وو دا و موږ څخه اټامیک ماس یونټ. بل یو انټرسټینګ ټاپک چې کوم دی موږ څخه نیکسټ په دغه چپټر کې هغه دی ایوریج اټامیک ماس. average atomic mass. ښه اوس دا average atomic mass مونږ ولې اخلو؟ average atomic mass مونږ ځکه اخلو څنګه چې مونږ په پریویس ټاپک کې وې چې مونږ څخه یو اټم دی د هغې ډیفرنٹ آیسوټوپس وي. د هر یو آیسوټوپس چې کوم تاسو کوم ماس وي هغه ډیفرنٹ وي. دا ولې ډیفرنٹ وي؟ بیکاز ډیفرنٹ نمبر اف نیوټران. په یو آیسوټوپ کې تاسو د نیوټران تعداد یو شان دی، په بل آیسوټوپ کې تاسو د نیوټران تعداد بل شان دی. او دغه شان چې کم دی ته دې په نیچر کې ابانډنس ته دې په نیچر کې چې کم موجودګي ده هغه هم ډیفرنٹ ده. د هغې پرسنټیج تاسو په نیچر کې هم څه دی ډیفرنٹ دی. نو ته دغه په وجه باندې ته دې ته یو ایوریج ویلیو اخلي. ته دغه ایوریج ویلیو چې کم تاسو کا راشي ریزلټ راشي کم کوانټیټي راشي نو هغه کوانټیټي یا د هغه ریزلټ تاسو average atomic mass. دا average atomic mass موږ ولې اخلو؟ دا ځکه اخلو چې موږ څخه په نیچر کې ډیفرنٹ آیسوټوپس دي، د هغې په نیچر کې ابانډنس یا د هغې په نیچر کې پرسنټیج هم ډیفرنٹ دی. ته دغه پرسنټیج او ته دغه آیسوټوپس په وجه باندې موږ یو ایوریج ویلیو اخلو چې هغه ایوریج ویلیو ته وایي ایوریج atomic mass. د دې ډیفینیشن تاسو څخه څه دی؟ د دې ډیفینیشن تاسو څخه څه داسې قسمه جوړیږي چې it is weighted average of the atomic mass of naturally atomic masses of naturally occurring isotopes. څنګه چې دا موږ اول ډیسکس کړ چې دا موږ څه دی یو weighted average دی. weighted average مطلب چې موږ یو average اخلو. د څه average اخلو؟ د ډیفرنٹ آیسوټوپس چې کوم تاسو په نیچر کې موجود دي چې کله ته د هغې ویټیج اوریج واخلې نو د هغې نه چې کوم ریزلټ کې تاسو کوم کوانټیټي راځي نو هغې ته څه وایي ایوریج اټامیک ماس یونټ. اوس چې کوم دی دا موږ ولې اخلو؟ اوس که چېرې ته د یو اټم چې کوم ماس ته وګورې نو هغه تاسو څه وي؟ فار ایگزامپل تاسو چې کوم یو اټم دی د اټم چې کله ته ماس ته وګورې د هغې ماس تاسو څه کې راځي؟ تاسو د هغې ماس په
फ्रैक्शनल کې راځي. फ्रैक्शनل مطلب هغه په پوینټونو کې راځي. نو کچېر دا سنگل اټم وو کچېر دا سنگل اټم وو نو دا بیا تاسو کا په फ्रैक्शनल کې نه راته، تاسو کا به دا په پوینټس کې نه راته، دا به تاسو کا په ډیسیمل کې نه راته. फ्रैक्शनल اور ډیسیمل. کچېر یو اټم تاسو کا سنگلی پریزنٹ وو یعنی د هغې څه ډیفرنٹ آیسوټوپس نو موجود، دا بیا تاسو کا د هغې ماس چې کوم هغه به تاسو کا په سنگل کوانټیټي کې راته، هغه به په ډیسیمل کې یا په فرکشنل کې نه راته. خو دغه چې کوم دی موږ څخه په فرکشنل کې یا په ډیسیمل کې راځي. ولې راځي؟ ځکه چې یو اټم چې کوم دی هغه پرسنټیج کوم دی تاسو کا ډیفرنټلی موجود دی. د څه ډیفرنټلی پرسنټیج تاسو کا موجود دی؟ د آیسوټوپس. ځکه چې یو اټم تاسو کا دی هغه په آیسوټوپس کې موجود دی او هغه په نیچر کې تاسو کا په ډیفرنٹ پرسنټیج سره موجود دی. سو آیسوټوپس چې کوم دي هغه زیات موجود دي، سو آیسوټوپس چې کوم دي هغه کم موجود دي. نو دغه په وجه باندې تاسو کې یو ویټډ ایوریج واخلي، یو ایوریج واخلي، نو د هغه په وجه باندې تاسو کا چې کم دغه راځي ماس راځي هغه څه کې راځي په ډیسیمل کې راځي. او دغه پروسس ټول پروسس تاسو وایي ایوریج اټامیک ماس. نو دا ایوریج اټامیک ماس چې کوم دی د په سبان ډیپند کوي. ایوریج atomic mass depend upon depends upon first number of possible isotopes. چې د یو element څومره possible isotopes دي د په هغه باندې ډیپند کوي. سیکنډ د ډیپند کوي په percentage or abundance of that isotopes. یعنی چې کوم یو تاسو کا آیسوټوپ دی د په نیچر کې څومره پریزنٹ دی. دلته به چې کوم دنو د ایکسپلینیشن لپاره موږ به یو اگزامپل واخلو چې موږ څخه کاربن دی، کاربن تاسو کا 12 دی او کاربن تاسو کا 13 دی. نو اوس دا کاربن 12 آیسوټوپ او کاربن 13 آیسوټوپ تاسو کا څو آیسوټوپس دي؟ دو پاسیبل آیسوټوپس دي. نمبر اف پاسیبل آیسوټوپس. دغه شان چې کاربن 12 په نیچر کې څومره موجود دی او کاربن 13 په نیچر کې څومره موجود دی، نو دا د دې په پرسنټیج باندې یا د دې په ابانډنس باندې ډیپند کوي. د دې دواړو سیزونو په وجه باندې چې کوم تاسو کا ایوریج اټامیک ماس راځي، نو هغه د دې دواړو کوانټیټیز په وجه باندې راځي. او بیا چې کله ته دې ایوریج واخلې، چې کله ته دې ایوریج ته واخلې، نو د هغې په وجه باندې تاسو کا د یو اټم چې کوم ایوریج اټامیک ماس وي، نو هغه په څه کې راځي؟ په فرکشنل کې راځي یا په ډیسیمل کې راځي. نو اوس چې کوم دی دا به مونږه فایند آوټ کوو. څنګه؟ د دې لپاره یو فارموله ده، فارمولا فار ایوریج اټامیک ماس. فارمولا فار ایوریج اټامیک ماس. د ایوریج اټامیک ماس فایند آوټ کولو لپاره یو فارموله ده، هغه څه ده؟ اټامیک ماس one isotope. These are the first formula, first isotope multiply with percentage or abundance of that isotope. یو تاسو کا آیسوټوپ ته د هغې چې کوم اټامیک ماس ته هغه ملټیپلای کا د هغې پرسنټیج سره یا ابانډنس سره ډیوایډ وذ 100 پلس دغه شان چې کوم دی تاسو کا اټامیک ماس of second isotope multiply with percentage or abundance of second isotope divide by 100. دې هم چې کوم دین په 100 باندې ډیوایډ کا. ته دینه چې کوم تاسو کا ویلیو راشي، لیټ سپوز دینه تاسو کا ویلیو رااله x، ته دینه تاسو کا ویلیو رااله y، نو x + y دا دواړه چې کوم دین ته جمع کا، ته دې دواړو چې کوم ریزلټنټ کوانټیټي تاسو کا راشي، لیټ سپوز هغه تاسو کا z رااله، نو هغه ته دې څه شو؟ ایوریج اټامیک ماس. ایوریج اټامیک ماس.
تاسو څه شو ایوریج اټامیک ماس شو. دی باندې چې کوم دنو یو اگزامپل وکړو د انډرستانډینګ لپاره. فار ایگزامپل اوس چې کوم دین موږ څخه یو آیسوټوپ دی، د څه آیسوټوپ دی؟ کلورین. کلورین چې کوم دین موږ څخه په نیچر کې یو 35 آیسوټوپ موجود دی، بل په نیچر کې د دې چې کوم دی هغه کم یو آیسوټوپ موجود دی 37 آیسوټوپ موجود دی. نو دا 35 چې کوم دی تاسو کا د په نیچر کې د دې پرسنټیج څومره دی؟ د دې په نیچر کې پرسنټیج دی 75%. دغه شان چې کوم 37 کلورین دغه دی آیسوټوپ دی اف کلورین د په نیچر کې د دې چې کوم ابانډنس دی هغه سره 25. نو دا تاسو وایو دا ته چې کوم کوېسچن دی یا فایند آوټ کول دی هغه دی ایوریج اټامیک ماس. پیدا فایند آوټ کړه. دا به ته څنګه فایند آوټ کې؟ دا به ته فایند آوټ کې د هغه فارمولې مطابق. نو ایوریج اټامیک ماس دا ستاسو څه دی؟ mass of first isotope multiply with percentage or abundance divided by 100 Nagashan plus second isotope mass multiply with percentage divided by 100. first isotope تاسو کم یو دی 35. ته دې پرسنټیج څومره دی تاسو کا 75 divided by 100 plus second isotope تاسو کم یو دی 37 multiply with 25 divided by 100. دا چې کله ته سمپلیفای کې ته دې په ریزلټ کې به تاسو کا یو کوانټیټي راشي، یو نمبر راشي چې هغه ایکوال دی 35.5 AMU. نو موستلی چې کوم تاسو څخه اټامیک ماس لیکي هغه ریپرزنټ شوی وي 35.5. د 35.5 تاسو څخه په دې کلکولیشن مطابق د هغه ماس راغلی وي. صحیح شو؟ ها یو بل اگزامپل به اوس مونږ واخلو چې هغه به تاسو خپل کوی. دې ته ورکو پرابلم یا هون assignment دا تاسو خپل کوی. ها موږ څخه یو نیچرلی اکرینګ آیسوټوپ ته چې هغه دی د ګیلیم. موږ څخه یو الیمنٹ ته چې هغه ګیلیم دی. ګیلیم چې کوم دی موږ څخه څو آیسوټوپس دي؟ د ګیلیم موږ څخه آیسوټوپس دي 2. د ګیلیم څو آیسوټوپس دي؟ 2 آیسوټوپس. فرست چې کوم آیسوټوپ ته د هغې چې کوم ماس تاسو که جوړیږي هغه دی 69. ته دې تاسو که څومره جوړیږي 69. او ته دې چې کوم تاسو کا پرسنټیج دی هغه دی 60. ته دې چې کوم پرسنټیج دی تاسو کا یا ابانډنس دی تاسو کا هغه څه دی؟ هغه دی 60.108. دا ته دې پرسنټیج شو. چې کوم تاسو کا سیکنډ آیسوټوپ دی، سیکنډ آیسوټوپ چې کوم دی تاسو څخه هغه کم یو دی. سیکنډ آیسوټوپ چې کوم دی هغه ماس تاسو کا جوړیږي 70.92. ها ته دې چې کوم فرست دی هغه دی موږ څخه فرست چې کوم دی هغه دی 68.9256. او دا سیکنډ چې کوم موږ څخه آیسوټوپ ماس دی هغه دی 70.9247. او ته دې چې کوم پرسنټیج دی هغه دی 39.892. دا ته دې څه شو؟ پرسنټیج شو.
تاسو څه فایند آوټ کړئ ایوریج اټامیک ماس فایند آوټ کړئ دا تاسو څه دی ریکوایرډ دی نو په هغه فارمولې مطابق په تاسو ته دې څه فایند آوټ کوئ د هغه فارمولې مطابق په تاسو ته دې ایوریج اټامیک ماس فایند آوټ کړئ بل یو سیکنډ اگزامپل دی سیکنډ پرابلم دی هوم اسایمنټ دی چې موږ څخه یو الیمنٹ دی هغه کوم یو دی نیان د نیان هم چې کوم دی موږ څخه سو آیسوټوپس دي د نیان هم موږ څخه ډیفرنٹ آیسوټوپس دي سو درې د نیان موږ څخه سو آیسوټوپس دي درې آیسوټوپس دي نو چې کوم فرست دی فرست چې کوم دی هغه موږ څخه دی د هغه ماس 20 AMU ته دې چې کوم پرسنټیج دی هغه دی 90.51% چې کوم سیکنډ آیسوټوپ دی د هغه ماس دی موږ څخه 21 AMU د هغه چې کوم پرسنټیج دی هغه موږ څخه دی 0.27% دغه شان چې کوم تھرد آیسوټوپ دی د هغه ماس دی 22 AMU او د هغه پرسنټیج 9.22%. تاسو ته څه وایو چې ته دې ایوریج اټامیک ماس فایند آوټ کړئ نو لومړنی تاسو په دې باندې کوشش وکړئ چې د ایوریج اټامیک ماس تاسو خپل فایند آوټ کړئ چې کله تاسو ته دې څه هم انسر تاسو څخه راشي نو هغه په کمنټ کې ولیکئ بیا به زه تاسو ته ووایم چې آیا تاسو د انسر یا د دې کیلکولیشن صحیح کړی دی او کنه تاسو ته بیا زه ته د انسر هم هلته ووایم او یا چې کوم دی د ایکسپلینیشن به زه تاسو ته بیا دوباره ډسکس کوم چې دا به په دې طریقې سره تاسو سالو کوئ نو امید ساتم چې دا ویډیو بس تاسو خوښه شوی وي او که تاسو دا ویډیو خوښه شوی وي نو دا ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره هم شیر کړئ او که تاسو په دې چینل باندې نوی یې نو دا چینل هم سبسکرایب کړئ ان شاء الله په بل ورځ به په یو بل ښکلي ټاپک سره حاضرېږو د هغې پورې ماته اجازه راکړئ د الله په امان